دی کې الله پاک جل جلاله د حضرت ابراهیم علیه السلام هغه دعا ذکر کړي. مخې ته چې کوم دی نور دعاګانې مو غوښتي دي د دې نه مخکې، خو اوس دا دعا کوي چې ای الله پاکه ته زما په دې اولاد کې یو پیغمبر راولېږي چې هغه پیغمبر ستا آیاتونه خلکو ته تلاوت کوي او ستا د کتاب علم چې کوم دی خلکو ته ښیي او د خلکو تزکیه نفس کوي، یعنی د زړه صفایي کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې انا دعوت ابي ابراهیم، زه د خپل پلار حضرت ابراهیم علیه السلام دعا یم. یعنی ابراهیم علیه السلام دعا کړې ده او یوازې ابراهیم علیه السلام نه بلکې اسماعیل علیه السلام هم دعا کړې ده. د دې وجه نه د ټولو اتفاق دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابراهیم او د اسماعیل علیه السلام دعا ده. ابراهیم علیه السلام هم دعا کړې وه او ابراهیم علیه السلام هم دعا کړې وه، دواړو دعا کړې وه چې الله پاک زمونږ په اولاد کې یو پیغمبر راولېږي. د هغې نه مراد نبی علیه السلام دی چې نبی علیه السلام هم د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې دی او هم د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دی. د بنی اسرائیلو چې څومره پیغمبران راغلي دي هغه د حضرت اسحاق او د حضرت یعقوب علیه السلام په اولاد کې راغلي دي. د نبی علیه د ابراهیم علیه السلام دو زامنو، اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام. نو اسماعیل علیه السلام په دغه سلسله کې تر نبی علیه السلام پر بل پیغمبر نه دی راغلی، صرف نبی علیه السلام پکې الله پیغمبر را لېږل دی اسماعیل علیه السلام په اولاد کې. بل طرف ته د اسحاق علیه السلام زوی چې کوم دی یعقوب علیه السلام او د یعقوب علیه السلام 12 زامنو یو یوسف علیه السلام. دا ټول پیغمبران چې عیسی علیه السلام پر راغلي دي د ابراهیم علیه السلام نه پس څومره پیغمبران راغلي دا ټول د اسحاق علیه السلام په اولاد کې راغلي دي، د یعقوب علیه السلام په اولاد کې راغلي دي. او د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې یو پیغمبر نه دی راغلی سوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دا دعا دی کړې و چې الله پاک زموږ په اولاد کې پیغمبر راولېږي. نو د دې نه د آخر زمانې پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم مراد دی، ځکه چې دا د اسماعیل علیه السلام زوی دی او د ابراهیم علیه السلام زوی دی. د نبی علیه السلام فرمایي چې زه د خپل انا دعوت ابي ابراهیم، زه د خپل پلار ابراهیم علیه السلام دعا یم او زه د خپل مور خوب یم. د نبی علیه السلام مور بیبي حضرت آمینه بیبي د پیدایش نه مخکې خوب ولیدو چې هغې وایي چې زما د وجود نه یو رڼا چې کوم دی اوچته شوله، یو رڼا پیدا شوله او په هغې رڼا کې الله پاک ماته د شام محلات وښودل. نو دا دې ته بشارت و چې تعالی الله پاک جل جلاله د آخر زمانې پیغمبر درکړي. زه د خپل مور خوب یم او د خپل او د حضرت عیسی علیه السلام بشارت یم. عیسی علیه السلام خپل حواریین خپل ملګرو ته ووایي چې آخر زمانه کې چې کوم دی یو پیغمبر به راځي چې د هغه نوم به محمد او احمد صلی الله علیه وسلم. زه د خپل پلار دعا یم او د خپل مور خوب یم او د عیسی علیه السلام بشارت یم چې هغه خپل ملګرو ته زما باره کې بشارت ورکړی.